د الله پیغمبرانو دا کوشش کړی دا سعی کړی چې بیرته دغه مخلوق د الله نه تللی په خپل کوشش او سعی سره هغه خلق بیرته د الله تعالی سره وابسته او د الله تعالی سره جوړ کړي دي. ډېر خلق دا توهم کوي، دا خیال کوي چې د ما روحانیت ته ضرورت نسته، روحانی علومو ته مې ضرورت نسته، د ما هدایت ته ضرورت نسته، ولې د ما سره د عقلیاتو یو لولو ډګرۍ پرتې دي، زه په ساینس باندې عبور لرم، زه په ټکنالوژي باندې عبور او خبر یم، د ما سره مختلفې ډګرۍ دي، هم په دغو ډګریو باندې زه ځان هغه د کامیابي مقام ته رسولی سم. لیکن د الله رب العزت قرآن موږ ته هغه خلق چې هغو د خپل ځان د اصلاح دپاره د وخت انبیاو ته رجوع نه ده کړې، روحانی علومو ته رجوع نه ده کړې، هغه انسان هلاک او نن د جهنم په کنده کې پروت دي، الله د عذاب سره مخامخ دي. الله رب العزت انسانانو ته یو پیغمبر را لیږي، سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام. دا دومره اولوالعزم پیغمبر ده چې په انبیاو کې د دریم مقام چشتن حضرت موسی علیه الصلاة والسلام. اول مقام د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده، دوم مقام د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ده، او دریم مقام هغه الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته ورکړی. همدغه د موسی علیه الصلاة والسلام په قوم کې یا د موسی علیه الصلاة والسلام په امت کې یو داسې عالم پیدا کیږي چې علم نجوم دا د ده سره ده، فلسفه دا د ده سره ده، ریاضی دا د ده سره دی، حکمت دا د ده سره ده، حق ته سقراط ویل کیږي. همدغه سقراط ته د موسی علیه الصلاة والسلام د هغو صحابو د ملګریو نه یو څوک ورځي، سقراط ته یایي لو هجرت الیه، که چیرې ته داسې وکړې ای موسی علیه الصلاة والسلام، ای سقراطه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته ورسې او د هغه نه هدایت خپل کې ته به کامیاب سې. دی دومره د تکبر خبره ورته کوي، نحن قوم لا نحتاج الى المهتدین، موږ یو داسې قوم یو چې د موږ سره عقلي علوم دي، د موږ سره ټکنالوژي ده، د موږ سره حکمت او فلسفه ده، موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د بل چا نه موږ هدایت هغه حاصل کو. الله رب العزت د ده هغه ټول علوم د ټولې ډګرۍ هغه ناکامه کړلې، نن سقراط په جهنم کې پروت ده، د جهنم په اور کې سوځېږي. چې کله د عیسی علیه الصلاة والسلام دور راځي، د اصفهان د ایران د عقلیاتو تقریبا یو لوی غر، یو لوی عالم چې هغه بیا د وخت یو لوی سیاستدان او دا رقم د حکمت چشتن چې تقریبا د موږ په کتابو کې په عقلیاتو کې د اکثرو علماو استاذ افلاطون پیدا کیږي. خو چې کله د موسی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات کوي، موسی علیه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکوي چې راسه دین موسوي ته راسه، د الله تعالی الوهیت او د ما رسالت تسلیم کا،
د خدای نه ما راوړی قانون تورات د هغه څه کوم منشور ده یا د هغه کوم احکام دي هغه خپل کته به د کامیابي سره مخامخ سي اول دی ورته یایي ولنا زه به یې ورې دا خبره تسلیموم چې ته د خدای پیغمبر یې بیا به زه دا کلمه یم چې لا اله الا الله موسی کلیم الله خو د دغې کلمې د ویلو دپاره د ما سره یو داسې سوال او اعتراض ده چې د هغه جواب بغیر د انبیاو نه د بل چا سره نسته که تا چیرې د ما دې سوال ته صحیح جواب راکو بیا به زه تا ومنم چې ته پیغمبر یې بیا به دا خپل عقلیات د عقلي علوم دا شاته غورځار کم هم ته تا په لاس باندې به بیعت وکوم عیسی علیه صلات وسلام ورته وویل چې وکه کوم اعتراض لرې دی ورته یایي والموږ ته د خپلې فلسفې نه یا د علم نجوم نه یا د خپل عقل نه دا خبره معلومه ده چې دا اسمانونه دا په ځمکه باندې داسې محیط احاطه یې ورباندې کړې ده الله رب العزت دا ځمکه او دا سمندرونه وغیره دا ټول الله رب العزت په دې اسمانو کې را بند کړي دي لکه د پیاز هغه بیج چې الله رب العزت د پیاز په هغه چلکه یا په ټوکو کې رانغښتی ده او بند کړی ده همدغه رقم ورته یایي عیسی علیه صلات وسلام که یو څوک د دې اسمانونو وځي بار ته وتلی سي موسی علیه صلات وسلام ورته عیسی علیه السلام ورته ویل نه بیا یې ورته وویل ول هغه څوک چې کره نشان ولي چې هغه که بله په چا باندې وار کوي او دی هغه نشان کره ویستلی سي د هغه دپاره څه شرط ده په څه وجه باندې نشان صحیح لګېږي عیسی علیه صلات وسلام ورته وویل چې کله د لندې چې کله د ټوفک یا د ماشین هغه زخه د مرما سره برابره کې د هغه شي سره چې کوم شی ته ولي بیا به د تا نشان کره لګېږي په هغه شي باندې هغه شی به ته ویستلی سي ده ورته وویل نو پوښتنه دا کوم چې که دغه اسمانونه دا لنده سي ټوفک او تفانچه ورنه جوړه سي دې ته خو انسان بالکل په مقابل کې ولاړ ده او بیا دغه لنده د الله رب العزت ما یلیک بشانه د هغه په لاس کې او الله رب العزت د خپل لندې ته خپل کارتوس او ګولۍ غمونه افتونه مرضونه نیستۍ قرصالۍ وغیره نور د دغو هغه ګولۍ او کارتوس ورواچي یو انسان ولي دا انسان به ځان سره کم بچ عیسی علیه الصلاة والسلام تبسم ورته وکاو ورته ویې خندل چې دومره لوی عالم او دومره کمزوری سوال ولښه جواب عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وویل د ویستونکي په پښو کې ځان غورځار کا چې کله ته د ویستونکي په پښو کې پروت وې نو هغه د خپل ځان نه ولي نو چې ته ورسره لګېدلی ته به هم د هغه ویستونکي د وارې نه محفوظ یې افلاطون ورته یې نستم پوه ول دغه ویستونکی دا خو الله ده چې خپل بندگان یا په غم یا مصیبت یا وغیره نورو پریشانیو سره یې ولي ته د الله سره ځان وابسته که د خدای د دین سره ځان وابسته که د الله د قرآن او د قانون سره ځان وابسته که بیا به په تا باندې نه هغه لنده یا هغه ټوفک په تا باندې گزار د غم کوي نه د نیستی نه د ظالم د تسلط نه د روحاني و جسمانی امراضو
د هر څه نه به د الله رب العزت هغه محفوظ کی. لیکن دغه بدبخت افلاطون د هغه نه وروسته بیا هم انکار کوي په عیسی علیه السلام ایمان نه راوړي. د دې دنیا نه بې ایمانه ځي الله یې د جهنم کندې ته غورځوي. خو کله آخري پیغمبر سیدنا محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم دا دنیا ته راځي، د ده په مقابل کې بیا یو داسې سړی راپورته کیږي چې هغه تقریبا د ټولو عربو ځان مقتدا بولي، ځان پیشوا بولي او ځان ورته رهنما بولي. حتی دومره مقبول شخصیت چې دوی به دته ابوالحکم یایو. ابوالحکم یا ابوالحکم چې دا د فیصلو پلار ده، دا د مرکو فلار ده. دی چې به په کوم مجلس کې ناستو نو بیا به په هغه مجلس کې څوک غږېدلی نه سوی. عقلي مثالونه به یو داسې مثالونه پیښول چې هر څومره غټه مجمع به وه دا به یې ټوله مکمل خپل طرف ته راواړوله. خو چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام رالی دوی ته یې روحاني علوم راوړل، 500 احکام ورته راوړل او هغه ضابطه حیات، هغه د الله رب العزت کتاب قرآن عظیم الشان ورته راوړ. ورته یایي ای ابوالحکمه په دې خپل عقل باندې باید دوکه نه سي، په دې خپله ټکنالوژي باندې باید دوکه نه سي، په خپله فلسفه باندې باید دوکه نه سي. د تا دپاره د کامیابي لار هغه صرف دغه قرآن ده او هغه دغه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. لیکن دی ورته یایي موږ ته هدایت ته موږ ضرورت نه لرو، موږ ته خانه کعبه سته، موږ ته حرم سته او هغه خدایان د موږ چې هغه د موږ د پلرو د نیکهګانو د اجدادو دپاره هغه لوی رب ته الله ته کوم موږ وسیله نیولې وه او د دغو بوتانو نه به موږ خپل حاجتونه پوره کول. زه د دې نه خپل رخ نه سمه ګرځولی، د دې نه مخ نه سمه ګرځولی. نو هغه ابوالحکم چې خلکو د فیصلو پلار بالو چې کله سبا ورځ راځي بیا ابوالحکم نه ده بلکې هغه ته ابا جهل یایي، هغه ته ابو جهل ویل کېږي چې د جهل پلار هغه نه ده مګر کې هغه دی ده. هغه انسان چې آخر د ده خاتمه هغه په کفر باندې کېږي او الله رب العزت د جهنم ګاټۍ ته غورځوي او د جهنم په اور کې یې سوځوي. نو خبر مې دا درته کوله چې الله رب العزت په دنیا کې یوه لاره واضح لاره فراخه لاره او د تاسې د پوهې دپاره یو موټروی یو لوی سړک دا د موږ د تاسې دپاره پرېښی ده. انسانانو ته دا خبره کوي چې هم په دغه روډ باندې راځئ، هم په دغه سیفیک باندې راځئ، په دغه موټروی باندې راځئ. دا د تاسې دپاره د نجات لاره ده، د کامیابي او د ترقي لاره ده. هم دغه سړک ما ته راغلی ده، د ما رضا ته راغلی ده، د ما دیدار ته راغلی ده او هغه نعمتونه چې هغه ابدي دي په هغو زوال نه راځي. د هغو دپاره لاره هغه لاره ده د اسلام ده. نو مسلمانانو ورونو کوم آیات مبارکه چې ما د تاسې په مخکې تلاوت کو الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغو کسانو چې تاسې د خپل ځانونه د ګاټیو نه راویستل، د شرک د ظلم نه ځان راویست، د بدعاتو نه مو ځان راویست او اسلام ته رالاست، د نبي علیه الصلاة وسلام په لاس باندې مو بیعت وکاو. ادخلو فی سلم کافه، تاسې اوس په دې اسلام کې مکمل داخل سئ. مکمل معنا دا ده چې د الله کوم حکم تا ته متوجه کیږي باید چې د هغه نه سرغړونه ونه کړي،
د هغه نه خپل مخ وانړی هغه پرې نږدې که الله د تا نه مطالبه د لمونځ کوي نو لمونځ په صحیح طریقه باندې کوه که د روزې وي روزه په صحیح طریقه باندې نیسه که زکات و حج وي هغه په صحیح طریقه باندې کوه داسې نه چې اتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض چې په بعضې قرآن باندې ایمان راوړي او په بعضې قرآن باندې ایمان هغه نه راوړي اوس که داسې انسان پیدا سي چې هغه داسې مذبذب وي داسې انسان وي چې د الله په بعضې احکامو باندې خدای عمل کوي په بعضو باندې نه کوي دا انسان هم په نجات کې نه ده د خدای د عذابونه الله رب العزت به یې رانیسي قسم دی مؤمن د مسلمان ده الله رب العزت به یې یارې خامخا جهنم ته غورځوي تر یو څه وخته به هلته په جهنم کې د الله په عذاب کې اخته د هغه نه وروسته به بیا الله رب العزت د ایمان په برکت باندې بیا بیرته جنت ته راولي یو واقعه ذهن ته راله د خدای یو لوی ولی الله ده حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیه دا کتابو کې را نقل کوي چې کله الله رب العزت په خپل مخلوق کې یو بنده ته اراده د هدایت وکړي د پوهې ورته وکړي بیا هغه مخلوق چې هغه ژبه نه لري غوږ نه لري عقل نه لري تا ته پوهه او تعلیم نشي درکولی الله رب العزت هغه درته وسیله وایسته کړي د تا د پوهې دپاره ځکه انسان چې کله چاته خبره کوي د انسان د خبرې نه سړی ډېر نه متاثره کېږي ځکه انسان هر وخت غږېږي خو چې کله سپی درته وغږېږي په انسان باندې یو روب راځي ډار راځي چې دا سپی ګوره قدرت په غږېدا نه لري اوس ماته غږېږي دا رقم دیوال درته وغږېږي درخت درته وغږېږي دا بیا دومره قوي هدایت وي چې انسان بیا د هغه نه سرغړونه هم نسي کولی مخ هم نسي ورناړولی امام شبلی رحمت الله تعالی علیه سفر کوي د سفر نه ډېر ستړی سو او یوې میوهدارې درختې ته رالی د دې درختې سایې ته پرېوت خو چې کله پرېوت یو اواز ورباندې وسو یا شبلی کن کمثلی ای شبلی داسې څه لکه دا سره کم چې زه یم داسې څه حضرت شبلی چې کله سر راپورته کو ویې کتل انسان نسته جن نسته ملائکه نسته بیا یو آواز وکاو څوک یې چې ما ته هدایت کوي درخت ورته وویل ول زه تا ته هدایت کوم ده پوښتنه ورنه وکوله کیف اکونه مثلکی زه به د تا په مثل باندې سره کم سم ای درختې درخت ورته یې ګوره داسې څه چې ما ته خلک ډبرې راولي ډبرې لیکن زه بیرته د ډبرې په بدل کې په ده باندې کاڼی نه خلاصوم ګزار نه ور باندې کوم بل د یې طرف نه په ده باندې میوې شیندم میوې ورکوم ما خلک په تیږو باندې ولي زه یې بیرته د تیږې په مقابل کې په تیږه نه ولم بلکې زه میوه ورکوم همته هم دا رقم څه که یو انسان د تا سره بد اخلاقي وکوي یو بد سلوک وکوي بد رویه وکوي ته داسې مه کوه چې د هغه په مقابل کې ته هم د ده سره هغه لهجه هغه الفاظ هغه استعماله امام شبلی د دې درخت د خبرې نه ډېر لوی متاثر اوس حیران کښېناست خو چې ګوري الله رب العزت اوس د دغه چا چې دا ده ته هدایت کاو د دې کمزوري مشکاره کوي امام شبلی ته او دا کمزوري بیا د امام شبلی دپاره یو لوی فن او یو لوی غټ واضح دلیل الله رب العزت ورته ګرځي چې کله یې وکتل هغه درخته چې تر اوسه یې حضرت شبلی ته تقریر کاو واز و نصیحت یې ورته کاو چې هوا د دې خوا نه سوله دا داسې کږه سوله بیا چې هوا د دغ طرف نه سوله بیا دا داسې کږه سوله بیا چې هوا د دغ طرف نه سوله بیا داسې کږه سوله بیا چې هوا د دغ طرف نه سوله بیا داسې کږه سوله
د عادت شبلی زړه ته یو اعتراض ورولوېدو. دې درختې ته یایي چې درختې دا کوم سلوک چې ته د انسانانو سره کوې دا خو تقریبا په هیچ چا کې هم نشته چې څوک دې په تا باندې ګزار او وار د ډبرې کوي او ته دې په ده باندې ګزار د میوو کوې. داسې انسانان خو نشته، خو لیکن دا داسې کیسه ده چې الله رب العزت ته د اور دپاره خوراک ګرځولی. د اور خوراک هغه درختې دي، لرګي دي، دا اور په دغو باندې بلیږي. دا درختې ول ورته وژړل او د ژړا نه وروسته علامه اسماعیلي رحمت الله تعالی علیه لیکي ول ویې ژړل، د ژړا نه یې وروسته ورته وویل چې یو جواب در کوم، په ما کې هم یوه کمزوري ده. ول کومه کمزوري ده؟ ول کمزوري دا ده چې په ما کې استقامت نسته، په ما کې ثبات نسته، زه په دا یوه حال باندې درېږم نه. دا کمزوري مې ده چې د دې خوا نه هوا چې زه داسې کږه یم او چې د دې خوا نه هوا چې بیا زه داسې کږه یم. نو همدغه رقم مفسرین او علما لیکي چې کوم انسان په اسلام کې چې په کومه خوا باندې زور دی بس په دغه طرف باندې کږېدو، نو دا انسان دې هم دا خپل ځان په دې دین باندې دا ثابت قدمه ولري. د خدای په احکامو کې دې داسې نه کوي چې یوه خوا ته کږېږي د لمانځه طرف ته، د روزې طرف ته بیا نه کږېږي، درو سرو ته کږېږي. خو لیکن چې کله بیا تا ته د الله تعالی جل شانه یو بل حکم متوجه سي، څوک د تا سره ظلم وکوي او ته انتقام ته ځان تیار کې انتقام یې اخې، په دې وخت کې بیا د الله تعالی دغه آیات ته نه ګوره چې الله تعالی درته عفو ورته وکوه، لیکن ته عفو نه کوې. نو اسلام دا یو عظیم نعمت ته د الله رب العزت. دا اسلام دغه کې چې دا کوم کوډان دي، کوم غارونه دي پکې، او نن دا خلک څوک د شرک کوټ ته ولویږي، څوک د بدعاتو کوټ ته ولویږي وغیره نور دا کوډانو ته چې ولویږي، د دې نه بیرته د راختن دپاره د دوی خالص صرف یوه لاره ده چې د داسې ذات نه معاونت او نصرت وغواړي چې هغه په دې باندې قدرت لري چې بیرته یې په دې سم روډ باندې کښېنوي، سیفیک ته یې راوخځوي، موټروې ته یې راوخځوي. هغه ذات نه ده مګر کې هغه الله ده. سړی د الله ته رجوع وکړي، د الله نه دې وغواړي. په یو انسان کې کمزوري وي، د اعمالو د لحاظ نه کمزوري وي، دا انسان به څه کوي؟ دا ځان به داسې نه پرېږدي بلکې دی به د الله طرف ته مخ واړوي او د الله نه به وغواړي چې الله یو لوی کوټ ته لوېدلی یم، د ما نه شرکیات صادریږي، د ما نه بدعات صادریږي، د ما نه نور ناروا اعمال صادریږي. الله زه د تا بنده یم، د تا د عذاب طاقت نه لرم، دا مې زړه غواړي الله چې په آخرت کې د تا دیدار وکړم، دا مې زړه غواړي الله چې د ما هغه ابدي زندګي هغه د راحت، د اطمینان او د سکون زندګي ده، الله هغه جوړه سي. الله د دې انسان معاون سي، د دې انسان ناصر سي. الله رب العزت د دې شرک، د بدعات او د ناوړو اعمالو نه بیرته دا انسان هغه داسې نه څه خالي صرف اسلام ته راولي بلکې یو داسې شخص ورنه جوړ کړي چې د دغه شخص قدر بیا حیوانات هم کوي، جمادات هم کوي او درخت او بوټي دا هم قدر کوي. په دې زه غږېږم تقریبا وخت کم ده، یوه ورځ د مخه دی شرابي وي، دی زاني وي، دی قطع طریق وي، دی غل وي، خو لیکن په شپه کې دی شپې کې څه وکوي؟ خپل الله ته مخ ورواړئ، په خپلو ګناهو باندې تایب سي. سهار سره راپورته کېږي د وخت یو لوی ولی الله د الله تعالی جل شانه د دوستانو نه. الله رب العزت موږ ته ټولو ته خپله دوستي را نصیب. الحمدلله.